سلام علیکم. څنګه چې تاسو ته پته ده چې د قربانۍ ورځې دي او هر چا کره غوښې ښه ډېرې دي، نو غوښه ډېر پیدمن شیز دی باډۍ دپاره، خو داسې خلک هم شته دي چې هغې دپاره دا د پیدې نه نقصان ډېر کوي. نو هغه چا له پکار دي چې ځان خبر کړي او هغې بیا نه استعمالوي. غوښه چې هضمېږي د انسان معده کې کم از کم 4 نه له 6 ګنټو پورې پرته وي، بیا پوره ډایجېشن چې دی هضمېدل هغه بیا کولمو کې راځي. نو ځینې خلک چې غوښه وخوري 2-3 ګنټې بعد یې ورپسې بیا وخوري، بیا ورپسې غرمه هم خوري، سهار هم خوري، مازدیګر هم خوري، ماخوستن هم خوري، نو ټول باډۍ غوښې نه ډک کوي. نو دغې وجې نه دا ورته مسلې ډېرې زیاتې جوړوي، خېټې خرابېدل او بدهضمېنې، الټۍ، دا مسلې هم دې ورځو کې ډېرې. وجې څه چې بیټې مه خوړل، یو خو دا هضمېږي زر نه، دا چې اوس وخوړه نو معدې کې 4-5 ګنټې پرته ده او پوره د باډۍ نه چې وځي 3 ورځې 2 ورځې هم غواړي. نارملي بیا چې کله غوښې کې چربي ډېره یا غوړوالي کې ډېره پخه شي، هغه بیا 3-4 ورځې غواړي چې د باډۍ نه پوره وځي. نو چې هغه لا ختمه شوي نه او تور پسې نور استعمالوي، نو ضرور به د معدې مسلې، خېټه خرابېدل، الټۍ دا جوړوي. نو دې سره نور شیزونه هم پکار دي لکه فروټ، سبزي چې استعمال شي او خالي دغې باندې اکتفا نه ده پکار. نو غوښه کې دننه څه موجود وي؟ هر قسم غوښه چې دی کې هاي پروټین موجود وي، کوم چې مسل او باډۍ دپاره، دماغو دپاره ډېر ضروري. پروټین 2 قسم، یو ته کمپلیټ وي، یو ته انکمپلیټ وي. کوم چې غوښو کې موجود دي هغه کمپلیټ پروټین دي چې دا ډېر کم شیزونو کې ملاویږي، صرف دغه غوښو کې ملاویږي. که هغه د هر څه غوښه وي، آیرن پکې وي بلډ دپاره، کوم چې وینه جوړوي، ویټامین B12 پکې دی، برین او نرو دپاره ضرور دی، زنک پکې دی، کوم چې ایمیون سیسټم کې او سکن خړ غوندي او ویښتان وځي یا زیګ وي، ماتېږي، یا چا بچو مسلې دا کم شي، دغې سره کار وي، دا هم پکې شته. او انرژي او سټرینث باډۍ له مضبوطوالی ورکوي، گروت او ریکوري هم کوي، باډۍ هم مسلې هم جوړوي. خو ځینې خلکو له پکار دی چې هغې نه استعمالوي، هغوی ته مسلې جوړوي. لکه چا چې وزن زیات وي، نورې هم سیوا کوي. هاي کولیسټرول د چا وي، کولیسټرول لیول یې سیوا وي، اسیډیټي یا بلوټینګ، مطلب معدې سیسټم یې ټیک نه وي، پیله نه سوځي او ګیس او سربوج او دا شیزونه یې څونه چې ډېره خوري هغونه به ډېر دا مسله جوړوي. قبض چې چاته وي او زړه بیمارۍ نه چې چاته، او یوریک اسیډ لیول چې د چا سیوا وي، دا ګردو مسله کې راځي چې چا ګردو مسله هم وي. یوریک اسیډ دی کې دا غوښه چې کله ماته شي، ډایجېشن یې وشي، دې نه څه یو کیمیکل جوړېږي پیورین ورته، هغې نه بعد کې بیا یوریک اسیډ جوړېږي. یوریک اسیډ چې بیا خپل حد نه سیوا شي، د 100% نه واوړي، نو دا بیا د جوړونو اغېستې دردونه کوي او جوړونو مسلې هم جوړېږي. نو دا هغه زیاتوي. بل چې د چا بلډ پریشر مسله وي، هاي BP وي، نو دا یې نور هم اوچتولی شي، معدې سیسټم چا خراب وي، دا یې نور هم خرابوي. نو هغه بیماران چې د زړه بیماران وي، ګردو، ډایبېټس، شوګر والی او هاي BP د چا وي، یا لیور ډزیز وي، چاته عیني مسلې وي، کلیجې، نو هغه له پکار دی چې احتیاط سره استعمالي او ډېره کمه. او بل دا چې روغه غوښه نه خوړل پکار، تادۍ سره چې ښه پخه شي، نرمه شي او سلو ترتیب سره، چې سهار غرمه ماښام نه خوړل کېږي، چې ورځ کې یو پیره 2 دې نه زیاته نه، ځکه دې نه هم نقصان جوړېږي چې یو شیز ډېر زیات شي باډۍ باندې، نو ډېر بد اثر یې وي. تاسو ته تقبل الله منا ومنکم صالح الاعمال. الله دې ستاسو زموږ نیک عملونه او قربانۍ نه قبوله کړي.